أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. نانی درس کے ان شاء اللہ العزیز سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 11 آیات نمبر 106 7 8 او 9 سلور آیاتونه ان شاء الله العزیز ویلې کېږي. اوس دې ځای نه الله جل جلاله چې دی نو هغه فرمایي یوم تبیض وجوه وتسود وجوه، په کومه ورځ چې دی نو هغه سپین به شي څه مخونه او څه مخونه چې دی نو هغه به تور شي. فاما الذین پس هغه کسان اسودت وجوههم د چا مخونه چې دی نو هغه تور شول نو دې ته به وویلی شي اکفرتم بعد ایمانکم، آیا تاسو کفر اختیار کړی وروستو د ایمان نه. اوس د کم کسانو به مخونه چې دی نو هغه سپینېږي او کم کسانو مخونه چې دی نو هغه به تورېږي. نو مفسر قرآن حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې یوم تبیض وجوه دینا مراد اهل سنت والجماعت دی. کم کسان چې اهل سنت والجماعت دی نو د دې مخونه به ورځ په قیامت باندې چې دی نو هغه تک سپین وي. علماء دیوبند سره چې کمی پاک نظریې سره تعلق ساتي نو دا اهل سنت والجماعت دي. څنګه چې پرون درس کې تیر شو ما انا علی و اصحابه پرون نه بل ورځنی در کې نو د دغه کسانو مخونه به په ورځ د قیامت باندې چې دی نو هغه سپین شي. وتسود وجوه او کم کسانو چې مخونه تورېږي نو وای دا به چې نو هغه اهل بدعت دي، اهل خواهش به وي. لکه څنګه چې مسلم شریف جلد ثانی صفحه نمبر 255 باندې چې نو هغه حوض کوثر متعلق چې نو باب چې نو هغه ذکر کړي باب حوض کوثر نبی صلی الله علیه وسلم چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام حوض کوثر داغه بسنګ وي. نو پاغه باندې روایتونه چې نو هغه ذکر کړي مختلف روایتونه دي. یو روایت کې دا راځي چې الله پیغمبر فرمایي چې په ورځ د قیامت به کسان راشي زما حوض طرف ته بر روان وي، ناصاب به زما او داغوی په منځ کې حایل واقع شي. فرشته به یذب هغه شاته چې دی نو هغه شړي. زه به ورته یم چې دا خو مني زمانه دي. دویم روایت کې دی من امتی دا خو زما امتیان دي. دریم روایت کې راځي چې اصحابي دا خو زما چې دی نو هغه مرګري دي. څلورم روایت کې راځي اصحابي دا چې دی نو هغه زما مرګستیا والا کسان زما مرګري. الله رب العزت به ورته وایي یو کې د ټولو خلاصو مفهوم ده اما شعرته اما علمته، آیا تاسو ته پته نشته، تاسو ته څه پته ده ما احدثو بعدک دې ستاسو نه وروستو چې نو هغه کومه لاره اختیار کړې وه. دې چې نو هغه ستاسو نه وروستو بدعت چې نو هغه اختیار کړی ولو نو د هغې بدعت په وجه ستا په دین نه دی چلېدلی، دا ستا چې نو هغه د امت نه نشي کېدی. دوی به چې نو هغه حوض کوثر ته نه راځي. حدیث مبارکه کې مسلم روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سحقا سحقا لری کوي دا زمانه دا زمان چې نو هغه لری کوي. سحقا معنا بعدا لری چې نو هغه ویز غلوي دی چې نو هغه د چل کړو. نو ځکه عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وتسود وجوه
د دینه مراد چې نو هغه د اهل بدعت دي او دوی مخونه و چې نو هغه په ورځ د قیامت باندې چې نو هغه تور شي نو د کم کسانو چې مخونه تور شون اکفرتم بعد ایمانکم نو دوی به ویل شي چې آیت تاسو کفر اختیار کړو ورستو د خپل ایمان نه آسان ترجمه قرآن کې مفتی تقی عثماني صاحب لیکري یا خو مراد د دینه اهل کتاب وي ځکه اهل کتاب متعلق چې هغه مخکې بس روانو نو دا غوي په تورات او انجیل ولو دا غره اورسته بیا کفر اختیار کړل او یا مراد چې نو هغه د دین منافقین دي چې په ظاهر باندې دي چې نو هغه د ایمان اظهار کولو خو په حقیقت کې د ایمان نو هغه ظاهري اعلان تبویل شي چې اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون پس وسکه عذاب لره په سبب د هغه چې د کمی تاسو انکار کولو واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمت الله پس هغه کسان چې دا غوي مخونه چې نو هغه سپین شي دی به الله جل جلاله چې نو هغه په رحمت کې په ورځ د قیامت دوی په هغه سورې کې چې کم د عرش مولا سورې د هغې نه ما سوا په بل سورې چې نو هغه نه نو دغه کسان په ورځ د قیامت چې نو د الله پس نو د عرش د سورې لاندې ځکه دوی په ټول عمر د الله حکم منلی د الله د پیغمبر د سنت طریقې مطابق به خپل ژوند تیر کړی الله به ورته دغه انعام چې نو هغه ورکړي هم فيها خالدون او په دوبه په دغه مزو کې دی په دغه جنت کې دی د الله په دغه رحمت کې چې نو هغه همیشه د پاره تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق الله وی دا آیاتونه دي مونږ چې نو هغه د تلاوت کو پتا باندې په حق سره وما الله يريد ظلما للعالمين الله نغواړي ظلم کول په خپل مخلوق باندې علم باندې الله چې نو هغه په مخلوق باندې ظلم نغواړي مخلوق چې نو هغه په خپل ځان باندې په خپل ظلم کوي که چېرته الله پاک چې نو هغه ظلم په دوی باندې وخته الله د رحم معامله نه الله به خپل نوم خپل صفت چې نو رحمان رحیم رؤوف نه خودلو الله رب العزت بیا د رحم تقاضا ده چې د دې ټول انسانانو چې کم تر د قیامت پورې نو هغه برازي څوک چې راغلي کم دي تل د غون کم چې په دنیا موجود نه نو دې ټول نه الله پاک چې نو وعده واغسته الستو بربکم قالوا بلا آیا چې نو زستا سره بیم د ټول ورته وی چې او بالکل تو زمونږ رب تو زمونږ مالک تو زمونږ خالق بیا الله جل جلاله دنیا ته چې خلق را ل دین د غواده یې راشولم دا د الله د رحمان رحیم صفت چې نو هغه کرشمه او دا غي چې نو چې الله رب العزت بیا هم د دغه خلکو د یاد دهانې د پاره خپل پیغمبران چې نو هغه وخت په وختن چې نو هغه راولېګل آسماني کتابونه او صحیفه چې نو هغه وت راولېګلې دې ته قانون او دستور چې نو هغه راولېګلو او دې کې ورته دا اوه چې د مطابق ژوند تیر کړي د دې مطابق ته ژوند تیر کو تاسو به در هم چې نو هغه مستحق شي او کله دې موافق مجندر نکړلو نو بیا به د الله د غضب چې نو هغه مستحق کیږي نو دا د الله احسان او بیا په دغه احسان باندې الله دغه حق او باطل لار دغه چې نو هغه اظهار وکړلو چې دا لار د دې خلق لار دا بالکل حق او سچ ده که په دې چلے کې جو کامیاب او کامران به کله دې لار نه خطا شولې په دې لار باندې لاړې نو بیا به همیشه د پاره نقصاني به د جنت هغه نعمتونه هم ذکر کړل چې په دې کې بدادا نعمتونه ټولو نه لوی نعمت د الله رضا وبګي د جهنم هغه سختي چې نو هغه هم ذکر کړی نو دا ټول خبره ذکر کېدل دا د الله د رحمت تقاضا ځکه الله وی وم الله يريد ظلما للعالمين الله نه غواړي چې نو ظلم کول په خلکو باندې خو اس خلک بخپل چې نو هغه په ځان باندې ظلم کوي خو ورته پته چې دا حکم د الله د الله چې نو هغه حکم دا نه دی دا قشنه نه کوي دا د الله حکم د جان بوج کړ دا الله حکم ماته خور ته پته چې الله پاک د دې کار د من کړی دی بیا کوي خور ته پته چې دا د الله د پیغمبر طریقه نه ده بیا هم اقشان دي کوي خور ته پته چې دا کار خلاف سنت دی بیا هم کوي پته ورته ولګي دا کار چې نو هغه سنت او حق نه کوي نو دا پزان باندې ظلم چې نو هغه خلق نه کوي نو ځکه الله وی ګناه لوی ظلم دی او الظلم ظلمات اليوم القيامه کې امراضي او هر ګناه چې نو هغه ظلم دی نو دغه ظلم په وجه باندې چې نو هغه الله وی الله په مخلوق باندې ظلم کول نه غواړي دا خلق په خپل پزان باندې چې نو هغه ظلم کوي حالانکه ولله ما فی السماوات و ما فی الارض الله د پاره دی هغه سچ په اسمانونو کې او هغه سچ په ځمکو کې د دې ټولو خالق هغه الله دی ملکن هم د الله دی
او تجینو هغه خلقن هم د الله دی عبیدن هم د الله دی ملکیت به هم د الله چلیږي مخلوق هم د الله دی او دغه شان ماتحد او پابند هم چې هغه د الله دی و الى الله ترجع الامور او د الله طرف ته جن هغه به ټول کارونه چې نو ورغوزول شي یعنی ورځ د قیامت دا داسې ورځ نه هغه ده چې چا څه هم کړي دا ټول به الله جل جلاله مخې چې نو هغه به ورکړي شي الله ته به مخامخ کړي شي د هر سړي بچ نو هغه الله ته پېښ کېږي نو دا وس د الله د رحم تقاضا نه چې دا ټول خبرې موږ ته ذکر کړي اوس دې باوجود بیا یو سړی چې نو هغه په غلطه لار چلیږي نو د الله اسم نشي کولای خپل ځان چې نو هغه نقصان او خساره ته اچي الله دې موږ ته عقل سلیم نصیب کړي یوم تبیض وجوه په کوم ورځ چې سپین بشي سمخونه وتسود وجوه او تور بشي سمخونه فاما الذين اسودت وجوههم پس کسان چې د چا تور شول مخونه اکفرتم بعد ایمانکم آیتاسو انکار کړه ورسته د ایمان راوړلو خپلنه اف کفرتم ویل شي بدیت چې تاسو کفر اختیار کړه بعد ایمانکم ورسته د خپل ایمان نه فذوقوا العذاب پس وسکئ عذاب لره بما کنتم تکفرون په بدل دای کې چې تاسو به کفر کولو و اما الذين ابيضت او هغه خلک چې روخانه شول سپین شول وجوههم مهونه داغوي ففي رحمت الله پس دوی به الله پر رحمت کې وي هم فيها خالدون او دوی په دغه کې همیشه د پاره تلک آیات الله دا آیاتونه د الله دي نتلوها عليك بالحق چې تلاوت کوي مونږه په تابان دي په حق سره وما الله يريد ظلما للعالمين او الله نغواړي چې ظلم کول په مخلوق باندې ولله ما في السماوات وما في الارض الله د پاره دی هغه چې پاسمانونو کې دی او هغه چې پزماکو کې دی و الى الله ترجع الامور او د الله طرف ته واپس ګرځول شي ټول کارونه یوم تبیض وجوه په کوم ورځ چې سپین به مخونه وتسود وجوه او تور بشي سمخونه فاما الذين اسودت وجوههم پس کسان چې تور شول باغوي مخونه داغوي اکفرتم بعد ایمانکم نو وبل شاوي ته چې تاسو کفر اختیار کړه ورستو د خپل ایمان نه فذوقوا العذاب پس وسکئ عذاب لره بما کنتم تکفرون په بدل دای کې چې تاسو به کفر کولو و اما الذين ابيضت وجوههم او کسان چې سپین بشي مخونه داوي ففي رحمت الله پس هغه به د الله پر رحمت کې هم فيها خالدون هغه په دې کې همیشه وي تلک آیات الله دا آیاتونه د الله دي نتلوها عليك بالحق چې تلاوت کوي مونږ د پتا باندې په حق سره وما الله يريد ظلما للعالمين او الله نغواړي ظلم کول په خلق باندې ولله ما في السماوات وما في الارض الله د پاره دی هغه چې پاسمانونو کې دی هغه چې پزماکو کې دی و الى الله ترجع الامور او د الله طرف ته واپس ګرځول بشي ټول کارونه